Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Rafiullah, your science teacher from SCS School and College. I hope you will be fine and good. Dear students, in previous lecture we have studied about the classification of living things, in which we have studied the three classes of living things. The first one is bacteria, the second is algae, the third one is fungi. So in today's lecture we are going to study the another two classes, plants and animals. So plants. Plants are multicellular organisms. They have roots, stem and leaves. बच्चों plants چې دي plants بوټو ته ویل کېږي او بوټي چې دي دا د living things څلورم کلاس دی. صحیح ده. دا کلاسیفاید living things چې دا کلاسیفاید شو په پنځو ګروپونو کې، په هغه کې درې ګروپونه موږ ویلو او څلورم ګروپ چې دی هغه plants دي. نو plants هم living things دی، خو لیکن plant چې دی دا ملټي سیلولر ارګانیزم دی. ملټي سیلولر ارګانیزم مطلب دا دی چې دا د یو نه سیوا سیلونو نه جوړي. 2 or more cells نه دا plants چې دا جوړي. they have roots. په بوټي چې دغه پارټس څه دي، په هغه کې روټس مطلب زیلو ته وایي جړ، سټم تنې ته وایي په کوم باندې چې د بوټي سټرکچر چې د بوټي په دې باندې ولاړ او د ځمکې نه په بره د تنه ویل کېږي. and leaves او پاڼې. they make their own food. اوس بوټي چې دی د خوراک د کم ځای نه حاصلوي، living thing دی، دې ته د خوراک ضرورت وي، نو خوراک د کم ځای نه حاصلوي، نو پلانټ چې دی د خپل خوراک په خپله تیاروي. Leaves of plants have green colored substance called chlorophyll. په بوټي کې چې دی، په بوټي کې یو green ځای، green مطلب دا چې سبز شین ځای، او دغه شین سبسټانس چې دغه شین سیز چې دی هغې ته څه نوم ویلی کېږي؟ هغې ته chlorophyll ویلی کېږي. It helps the leaves to make food by the process of photosynthesis. اوس دغه کلوروفیل چې دی دغه بوټي کې چې کوم شینوالی دی، د دې کار څه دی؟ د دې مین کار دا دی چې دا د بوټي سره په خوراک جوړولو کې هیلپ کوي. او هیلپ څنګه کوي؟ کله چې په دې باندې نور ولګي نو په دغه ټایم کې د بوټي په پاڼه کې خپل خوراک تیاری او دا کلوروفیل چې د دغې سره هیلپ کوي. فوټوسینتھیسس څه ته وایي؟ فوټوسینتھیسس چې دا هغه پروسس دی، فوټو مین لایټ اینڈ سینتھیسس مین ټو میک یا ټو پریپیر. اوس د فوټوسینتھیسس مطلب دا شو چې بوټي چې د خپل خوراک تیاری in the presence of sunlight. Plants make their own food in the presence of sunlight is called photosynthesis. Some plants bear flowers but some do not. څه بوټي چې دي د هغو مثال په طور په هغې کې ګلونه کېږي. صحیح ده، ګل پکې کېږي لکه سن فلاور شو ایټسټرا، په دې کې ګل چې دی هغه کېږي، او څه چې دی په هغې کې نه کېږي. پلانټ can be aquatic or terrestrial. aquatic چې دی بچو، aquatic وایي هغه بوټو ته چې کم په اوبو کې راخیږي، aquatic پانی والا، کم چې په اوبو کې راخیږي، په سیندونو کې او په اوبو کې دننه راخیږي، هغې ته aquatic plant وایي. او څه چې دی هغه terrestrial دی. terrestrial چې دی هغه ځمکې والا بوټو ته وایي، کوم چې په ځمکې سطحه باندې له پاسه راخیږي. صحیح ده، هغې ته terrestrial وایي. د دوه قسمه پلانټ دی چې یو ته aquatic او بل ته terrestrial ویل کېږي. تاسو پکچر کې لیدای شئ دا چې دی دا هغه فلاور دی، دا هغه بوټی دی چې هغې کې دی فلاور یي، او دا نان فلاورینګ پلانټ دی. صحیح ده. دا بل د په دې کې د پاڼه کې شینوالی دی، دې ته کلوروفیل ویلی کېږي. او د بوټي موږ چې کوم درې حصې وي چې یو په هغې کې روټس وي، روټس دی لاندې زیرو ته وایي، کوم چې د ځمکې انډر وي، په ځمکې کې دننه وي، دې له پاسنۍ سطحه چې دې ته سټیم ویلی کېږي، او دا فروټ دی. صحیح ده. او دا کوم چې ګرین کلر کې دې ته لیف ویلی کېږي، او لیف چې دا د بوټي دپاره خوراک تیاروي. بل بچو د living thing پنځم کلاس او اخرنی کلاس چې دی هغه animals دی. animals چې دی د living thing پنځمنی کلاس دی. animals are also multicellular
انیملز چې دي دا هم ملټي سیلولر دي. ملټي سیلولر چې دي هغه شیزونه ته وایي چې کوم د یو نه سیوا سیلول نه جوړ ایک سے زیاده خولیو والا کوم ارګانیزمز چې دي هغې ته په انیملز چې دي دا د هغې نه جوړ دي د یو نه سیوا سیلونه نه. their cells do not have cell wall خو لیکن په انیمل سیل کې سیل وال موجود نه وي. سیل وال چې دی دا د اوټر موسټ کورینګ چې دی اوټر موسټ کور دی خو دا صرف په پلانټ سیل کې موجود وي، په انیمل سیل کې دا نه وي. انیملز ایټ پلانټس اینډ ادر انیملز. اوس د انیمل خوراک څه کوي؟ خوراک څه دی؟ موږ خو دا وایو چې دا د یو نه سیوا سیل نه جوړي، صحیح ده، او د دې په سیلز کې سیل وال نه وي. اوس د دې خوراک څه دی؟ نو خوراک د دې دی دا یا بوټي خوري یا نور ځناور خوري. Animals can move from place to place. اوس animals چې دي کنه animals چې دي دا د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کولی شي، ګرځېدی شي. اوس plants چې دي نو plants کې به موږ اگزامپل والو د سن فلاور، کله چې په هغې باندې نور ولګي نو هغه هم نور طرف ته موومنټ کوي خو لیکن خپل په کوم ځای باندې چې دی ولاړ وي دغه پلیس دی نشي بدلولی، د یو پلیس نه بل پلیس ته دی تللی نشي، څنګه چې ځناور یا انسان په خپو باندې ګرځي موومنټ کوي، دغه شان موومنټ دا نشي کولی. نور موومنټ چې دی د پلانټس هم کوي. all living things have 7 characteristics. دا بیا موږ مخکې وایو یو یو کرکټریسټیک د هغې باقاعده په هغې کې څه کرکټریسټکس دا دي چې دا به موومنټ کوي، مطلب د یو ځای نه بل ځای ته به حرکت کولی شي، دا به خوراک کوي، ساه به اخلي، اسکریشن به کوي، مختلف د دې کرکټریسټکس دي، دا به د لیوینګ تھنګز خصوصیات دي، صحیح ده. انیملز چې دی دا د لیوینګ تھنګ 15 کلاس دی. تاسو په پکچر کې لیدای شئ دا چې دی دغه چې دی اوښان دي، صحیح ده، دا لاین. اوس اوښان چې دي دوی بوټي او دا څیزونه خوري. لاین چې دی نو لاین دی دغه هم خوري، دی صرف غوښه خوري، صحیح ده. نور انیملز چې دی هغه خوري. دغه شان ګډه شوه، پیشوګان مختلف دي. اوس ګډه چې دا صرف بوټي خوري، صحیح ده. نو څه ځناور داسې دي چې هغه بوټي خوري، څه ځناور داسې چې هغه بوټي او ځناور دواړه خوري. لکه په اگزامپل موږ اگزامپل والو د کارغه چې دی کرو، هغه هم واښه خوري او هم د نورو ځناورو غوښه خوري، صحیح ده. دلته موږ اگزامپل د لاین والو، د لاین صرف غوښه خوري، نور انیملز چې دی هغه خوري. یا اوښان موږ والو یا دغه چې دي شیپس ګډې، نو دوی چې دي دا نور دغه خوري، دا پلانټس خوري، او لاین چې دی دا ځناور خوري. او کرو اگزامپل چې ما تاسو درکړو، نو کرو چې دی هغه انیملز او پلانټس دواړه خوري، صحیح ده. نو دا ټول د لیوینګ تھنګز په باره کې موږ د لیوینګ تھنګز 15 کلاسز وي، صحیح ده. په هغې کې اولنی کلاس چې بیکټیریا، دویم الجی، دریم فنګای او څلورم پلانټس او پنځم چې دغه انیملز. بچو تاسو لپاره دا هوم ورک دی چې تاسو به دا کم لیوینګ تھنګز چې د دې 15 کلاسونو نومونه به تاسو یاد کړئ، او په نیکسټ لیکچر کې بیا موږ د دې ایکسرسایز کو. په هغه ایکسرسایز کې به تاسو به کوېسچنز حواله کوم، هغه کوېسچن به تاسو اورلی یادوئ او په خپل کاپیانو کې ریټن هم لیکئ، صحیح ده. او دا چې دی په پیج نمبر 4 باندې موجود دی، نو تاسو دا بار بار ریډ کړئ چې دا تاسو فولي انډرسټینډ کړئ او صحیح طریقه باندې په دې ځان پوهه کوئ. نو بیا مخکې تاسو په ایکسرسایز باندې په صحیح طریقه پوهیږئ. So these are all about the classification of living things. So this is enough for today. Thank you so much.